اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. عزتمند مسلمانانو، د رمضان المبارک د برکتونو میاشت شروع ده. دا داسې میاشت ده چې په دې کې نیکۍ دا ډېرې ګټلې کېږي. دا د نیکو سیزن دی. په دې میاشت کې د یوې نیکۍ ثواب دا 80 چنده زیات ورکړل کېږي. د نفل ثواب پکې په فرض دی او د فرض ثواب 80 چنده زیات ملاویږي. غیر د رمضان نه چې څوک یو حرف د قرآن پاک ولولي نو هغه ته په هغې باندې 10 نیکۍ ملاویږي. او نبی علیہ السلام فرمایي الف لام میم دا یو حرف نه دی، دا 3 حروف دي. نو په دې باندې 10 نیکۍ بنده ته ملاویږي. او په رمضان مبارک یو نیکی په 80 چنده زیات ثواب دی. نو د یو حرف لسله چې 80 چنده زیات او یو کې ضرب ورکړي نو دی نه 200 جوړېږي. نو قرآن پاک په یو حرف باندې 200 نیکۍ دي. نو الف لام میم په دې باندې 2100 نیکۍ شو. نو دا میاشت چې دا د نیکو میاشت ده. یو صحابي فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل موږ ته وفرمایل چې منبر ته رانږدې شي. وی موږ ورنږدې شو. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د منبر په ړومبنۍ پوړۍ باندې قدم مبارک کېښودو وی فرمایل آمین. بیا چې په دویمه پوړۍ د منبر باندې قدم مبارک کېښودو بیا وفرمایل آمین. او چې په دریمه پوړۍ باندې تشریف فرما شو، عموما به نبی علیہ السلام په دریمه پوړۍ باندې ناسته کوله، نو وی فرمایل آمین. کله چې د خطبې نه فارغ شو نو موږ ورته عرض وکړو ای د الله رسوله مونږ خو ستاسو نه نن داسې یو کار ولیدو چې مخکې م چېرته داسې نه دي کړي، او مونږ خو د چا دعا وانه اورېدله چې تاسو پې آمین وي، او یا تاسو په خپل هم دعا نه ده کړې چې آمین هم پې وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل وی دا وخت جبریل علیه السلام راغلی او جبریل علیه السلام 3 خیرې وکړي او ما پې آمین وي. یو جبریل علیہ السلام دا فرمایل هلاک او تباه دي شي هغه انسان چې هغه مور او پلار دواړه یا یو د دوی نه د بوډاوالي په حالت کې بیا موندل او هغوی دې جنت ته ونه رسو. وی ما فرمایل چې آمین. بلې دا خیره وکړه چې هلاک او تباه دي شي هغه انسان د چا وړاندې چې ستاسو ذکر وشي، ستاسو نوم مبارک ذکر شي او هغه پې درود ونه وي. ما فرمیل آمین. او په دریمه پوړۍ چې مې قدم کېښودو جبریل علیہ السلام فرمیل هلاک او تباه دي شي هغه انسان چې په چا د رمضان مبارک میاشت راله چې دا د نیکو او د برکتونو میاشت او په هغې کې هم د هغه مغفرت ونشي نو هلاک او تباه دي شي. ما فرمیل آمین. 3 خیرې جبریل علیہ السلام کړي دي او د جبریل علیہ السلام خیرې لا کمې وي چې د پاسه پې آمین د نبی علیہ الصلاۃ والسلام شو نو دا څومره مضبوطې خیرې شو، د دې په قبلېدو کې بیا شک نشته.
پای کې یو خیره سوا چې هلاک تباه دي شي هغه انسان چې مور او پلار دواړه یا یو د دوی نه د بوډاوالي په حالت کې بیا موندو او دې په جنت ته لاړو. یعنې د مور او پلار دومره خدمت یې ونه کو چې هغې باندې دې جنت ته لاړ شي. د مور او پلار حق چې دی دا د الله په حق پسې دویم نمبر حق دا د مور او پلار دی. الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ستاسو پروردگار فیصله کړی چې تاسو به عبادت نه کوئ مګر دغه الله عبادت وکوئ. وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ. اما یبلغن عندك الكبر احدهما کچری ورسیږي په دې دواړو کې یو د دې دواړو نه بوډاوالي ته فلا تقل لهما اف. د دې مور او پلار ته اف قدر ته مو وایي، کلمه د اف ورته مو وایي. یعنې موږ پښتو کې داسې مو ته مو وایي. وقل لهما قولا کریما. او دې مور او پلار ته نرمې نرمې خبرې کوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. او دې مور او پلار ته د رحمت وزرې خورې کا او دعا ورته کوه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. یا الله زما پر مور او پلار باندې رحم وکړي لکه څنګه چې زه ماشوم وم او دوی په ما باندې. یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته ویل الله رسوله په ما باندې د ټولو نه زیات حق د چا ستا د مور. نبی علیه السلام فرمیل ستا د مور. وی بیا د چا حق دی؟ ستا د مور. بیا د چا حق دی؟ نبی علیه السلام ته بیا فرمیل ستا د مور. وی بیا د چا حق دی؟ ستا د پلار. درې ځله د مور حق بیان کو. علما وی دا د مور درې حق ځکه بیان شو چې مور درې سختي دا د اولاد سره برداشت کوي. یو چې دی 10 میاشتې د حمل تکلیف برداشت کوي. بیا چې کله ماشوم پیدا کېږي د پیدایش تکلیف برداشت کوي او بیا ورله 2.5 کاله پی ورکوي. نو په دې وجه چې دی د مور حق نبی علیه السلام 3 ځله بیان او 4م ځل باندې بیا د پلار حق بیان. بل یو صحابي تپوس وکړو د الله رسوله د مور او پلار په معامله کې زه څنګه معامله ورسره وکړم؟ د هغوی سره د مور او پلار سره څنګه معامله وکړم؟ څنګه سلوک ورسره وکړم؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمیل هما جنتک و نارک. او دا مور او پلار ستا جنت هم دی او دوزخ هم دی. رضا الرب فی رضا الوالد. د رب رضا د پلار پر رضا کې پټه ده. که پلار د ناراضي او رب هم د ناراضي. چې چا نه مور او پلار راضي، مور او پلار ته خوشاله او مور او پلار ورته بخښنه کوي، الله هم ورته بخښنه کوي. او که یو انسان ډېر هم نیک شي خو چې مور او پلار یې وایي زه د خپل بچی نه بخم، الله هم ورته بخښنه نه کوي. د نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابي هغه صحابي بیمار شو او د مرګ وخت یې نږدې شو. نور صحابه تپوس لراله په دې کې پیغمبر علیه السلام چا خبر کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم تپوس لراغی. نو مسله دا ده چې چا د مرګ وخت نږدې ځن کدن شروع نو هغه ته به د کلمه شهادت تلقین کې دا به ورته نه وي چې ووایه شابه کلمه ووایه، دا به ورته نه وي ځکه په هغه تکلیف وي هسې نه د خولې نه نورې سره دې بدې ونه خېږي. د هغه خوا کې به چې دې کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې ورد به د هغه خوا سره کې نو د هغه په ژبه به هم جاري شي. ضروري نه ده چې هغه الفاظ د هغه په ژبه جاري شي او ته واوري، هغه باندې تکلیف یې هغه به چې دې په ژبه د دې کلمې ذکر کوي نو خوا کې ورسره به د کلمې ذکر کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې اخیری کلمه هغه لا اله الا الله شو دی به جنت ته داخل شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په خپله د کلمه شهادت تلقین شروع او دا صحابي په ژبه بیا هم کلمه نه راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو چې زه په خپله موجود یم، د الله د رحمت فرشتې موجودې دي،
زه تر کلمه توحید تلقین کوم او د په ژبه نه راځي چې چا د دې کلمې سره په ژوند کې تعلق ساتلی نو دغه به د مرګ په وخت کې کلمه په ژبه راځي او چې چا ورسره په ژوند کې تعلق نه ساتلی نو بیا هغه ته نه نصیب کېږي یو کس حافظ صاحب پسې ورغی چېره راشه زوی مې چې دی زنکدن دی لږ سوره یاسین خو ورته ووایه وایي هغه سوره یاسین ورته شروع کړو او د هغه په ژبه باندې ګډې چیلې به سره ولې هغه به په دغه لفظ د خولې نه ویسته ډر رہی نو په هغې کې ته وي سالانه نو چې چا ورسره نسبت قایم کړی نو د مرګ په وخت کې بیا کلمه نصیب کېږي نو نبي علیه السلام وایي چې زه ورته کلمې توحید تلقین کوم او د په ژبه نه راځي دا څه وجه ده تپوس یې وکړو د ده څوک شته یا مور یې شته دی نو د هغې نه یې تپوس وکړو ستا دا زوی څنګه دی څنګه سړی دی هغې ورته وایي دا خو ډېر عبادت ګزار دی 5 وخته مونځ هم کوي ښه عبادت ګزار دی خو دا ده چې کله نه ده واده کړی دی نو زما دا زړی چې دی دا ډېر خفه کړی دی ما ته ډېر تکلیف را رسولی او ما د الله سره یو واده کړی چې یا الله زه د خپل زوی ته بخښنه نه کوم یا الله ته م ورته بخښنه ونه کړي تی مو مه بخښه دا واده مې د الله سره کړې ده نبي علیه السلام خو هوښیار پوه شو چې ها دا وجه ده نو نبي علیه السلام ورته وایي خیر دی بس اوس خو یې زنکدن دی او بیمار دی او معافي ورته وکړه وایي د الله رسول حکم کې او که سفارش کې نو نبي علیه السلام ورته وایي نه حکم هو نه کوم درته سفارش درته کوم چې بخښنه ورته وکړه خو د الله رسول چې سفارش یې کوي نو زما دا زړه ډېر ازار کړی دی او ډېر راله ډېر خفه کړی دی نو زه خو درته معافي نه کوم نو نبي علیه السلام وی که حکم ورته کومه نو بیا خو به د زړه نه معاف نه کړي صرف په ژبه به ووایي چې او معاف مې کوم خو د زړه نه خو به یې معاف نه کړي نو نبي علیه السلام ډېر هوښیار و الله ورله ډېره پوهه ورکړې وه صحابو ته ویل داسې کار وکړي چې ورشي لږ خشاک را جمع کړي او اور بل کړي نو هغه مور ورته وی د الله رسول په اور څه کې وی ستا دا زوی چې دی دا په دې اور کې سوځوم وی ولې پکې سوځي وی ته ورته معافي نه کې نو چې ته ورته معافي نه کې او دی مړ شي نو دی به د جهنم په اور کې سوځي نو پرېږده چې په دې دنیا کې ستا مخکې لږ وسوځوم په اور کې چې ته خو پرې لږ خوشحاله شې ځکه ته خو تاسې معافي نه کې چې په جهنم په اور کې سوځي نو ستا مخکې به وسوځوم زه ستا ړه به پرې یخ شي او خوشحاله به شي خو د الله رسول وایي زما زوی چې مړ شي نو دی به جهنم اور کې سوځي بیا وایي بس ما ورته معافي کړې ده ما ورته خپل حق بخلي چې څنګه دی وایي ما ورته معافي کړې ده هلته د هغه صحابي په ژبه باندې کلمه شهادت جاري شو او بیا روح پرواز کو وفات شو ګوره د نبي علیه السلام صحابي دی او په وخت د زنکدن کې کلمه په ژبه نه جاري کېده ولې مور ته خفه وه نو نبي علیه السلام فرمایي جبریل علیه السلام خیرې وکړي چې هلاک او تباه دي شي هغه انسان چې په چا باندې چې چا مور او پلار دواړه یا یو د دوی نه د بوډاوالي په حالت کې بیا مومي او دی جنت ته داخل نه کړي نو یې ما چې آمین او دویم نمبر بیا جبریل علیه السلام بله خیره وکړه چې هلاک او تباه دي شي هغه انسان چې د چا د وړاندې ستاسو نوم مبارک ذکر شي او په تاسو درود ونه وایي چې کله د نبي علیه السلام نوم مبارک ذکر شي محمد او احمد نو صلی الله علیه وعلى آله وسلم